او په دا شی یوه بله خبره ده قدرمنه چې کومې زنانه چې دا 14,000 روپۍ وخلي دا د بېنظیر کفالت پروګرام ولی نو دا زنانه دا شناختی کارت نمبر 786 ته نه لږي دغه ایسه قسم د لږلې ضرورت نشته ویلې چې دغه زنانه ته د پیسې آلریډي شوي دي د کله چې د ډیزل او د پټرول ګران شل نو دغه سبسیډي دای عوامو ته ورکوي سبسیډي 2000 سبسیډي لکه میاشت ورکوي دای عوامو ته هغه څه طریقې کار دي هغه دا طریقې کار دي چې د ښځینه شناختی کارت نمبر و 786 ته سینډ کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین د بنو میډیا طرف نه تاسو سره مخاطب یم او هغه خبر چې په آشه یو اویرنس وي چې په آشه یو آگاهی مهم وي چې په آشه عوامو ته فایده ای او په عوامو شه صرف او صرف غریبانو خلک ته فایده ای نو هغه خبرو میشتو سره په خپل سکرین باندې خامخا شیر کړئ او په تاسو باندې وګورئ ناظرین نن ملکا یواد به خبره ضروری وګڼله اسه خو د پیسې د بېنظیر کفالت پروګرام پیسې چې دی دغه حواله سره خو چې صدا سينوي خبره روزي نو میج د بېنظیر دفتر چې کیم ډایرکټر صاحب دا اخته ورسی او هغه سوالونه میش په دبند کوي چې کیم اته په ذهن شوی یا تاسو د میج نه فیس ټو فیس پاتې کوي یا په ټلیفون پاتې نه کوي میج هغه کوېسچن په دبند کوي او دای بیا تاسو ته جوابونه دل کوي خو د په وجود بیا ډېر داسې خلک وي چې هغه د په خبره باندې نشي پی میش په خبره باندې پیږي نو مو مناسبه وګڼل چې مو چې یواد به خبره تاسو سره شیر کوم اوله خبره خدا چې کله نه چې پی ټی آی حکومت ختم شو دا او د بل ګورنمنت روغله د پی ډی ایم او ګورنمنت روغله دا نو شهباز شریف صاحب دا یو پیکیج ریسته چې د کله چې د ډیزل او د پټرول ګران شل نو دغه سبسیډي دای عوامو ته ورکوي سبسیډي 2000 سبسیډي لکه میاشت ورکوي دای عوامو ته هغه څه طریقې کار دي هغه دا طریقې کار دي چې د ښځینه شناختی کارت نمبر و 786 ته سینډ کړئ او په دا شی یوه بله خبره ده قدرمنه چې کومې زنانه چې دا 14,000 روپۍ وخلي دا د بېنظیر کفالت پروګرام ولی نو دا زنانه دا شناختی کارت نمبر 786 ته نه لږي دغه ایسه قسم د لږلې ضرورت نشته ویلې چې دغه زنانه ته د پیسې آلریډي شوي دي کومې زنانه نه پیسې بلاک دي کومې زنانه ته پیسې نه کېږي نه اهل ده هغه زنانه دا صرف او صرف 786 ته خپل شناختی کارت نمبر لږي بیا ان شاء الله العزیز هغه ته د پیسې سٹارټ کېږي دویمه خبره ده چې په موقع باندې دا 786 ول میسیجونه چې دي دا د ټرایل مرحله شي دي او امید ده چې آینده 24 او په 48 غنټه شوي ان شاء الله دا میسیجونه خلاص شي او تاسو چې بیا کله 786 ته میسیج کوي نو واپسی تاسو ته میسیج رسي چې ته یا اهل یې یا نه اهل یې او په موقع باندې دا سرویس چې دا په ټرایل حالت شي دا ټرایل مرحله شي دا لکه دغه ته میسیجونه ته چې وکړي ته واپسی میسیج نرسي ان شاء الله 48 غنټه شوي یو د ورځې شوي دا خلاص شي دویمه خبره ده چې هغه ښځینه چې هغې ته د بېنظیر کفالت طرف نه پیسې شوي دي 14,000 روپۍ خو ګوتې نه لګېږي یعنی د ګوتې لګولې په وجه باندې پیسې دو نشي واخیستله د هغې دا طریقې کار ده مو ډایرکټر صاحب سره دغې حوالې سره خبرې کړې وې ایک تاسې په باندې پی کړي وسته نن تاسې زه یې ځل بیا پیاوم چې هغه ښځینه دا ریټیلر ته ور شي او په ریټیلر باندې د خپل اکاونټ بلاک کو کله چې د دې اکاونټ بلاک شي او په پورټل د دې پیسې نشو کېږي هغې نه بعد د بیا بېنظیر دفتر ته سي هغوی کوي د دې پیسې بینک ته اړوي چې کله هغوی پیسې بینک ته ورته وړئ نو د بېنظیر دفتر طرف نه د عملې طرف نه چې کله په دې پسې ټلیفون نه شوه دومره رسوېدو بینک ته نسي چې کله ټلیفون ورته وکړي چې په دا ورځ باندې او په دغه ټایم باندې پلوني بینک ته ورسه بیا وې سي وا پیسې د بینک نه رابوسي بله خبره دا چې وسیله تعلیم حواله سره تاسو ته یوه خبرې وکړو مخکې ما ته کړې وې نن مې بیا په ډیټیلز طرف باندې پیاوم وسیله تعلیم حواله سره چې کومې ښځینه د بېنظیر کفالت ولې پیسې وخلي د 14,000 روپۍ او د هغې بچیان وي د نرسري نه اونسا د 12 پیره یعنی د کاچی نه اونسا د 12 پیره آکا وړکی او آکا نورون وړکی وي هغې ته پیسې کېږي طریقې کار یې څرنګه دي چې هغې ته فارم بی جوړوي نو هغه فارم بی یا او هغه وړکی یا هغه بېنظیر دفتر ته بیایي وی ازی کوي لایو تصویرونه ځنې وباسي بیا هغه پیسې هغې ته سټارټ کېږي او هغه ښځینه چې کومې د 14,000 روپۍ وخلي د هغې بچیونو ته کېږي
کیمې چې د 14000 روپیو خلی نه یا نه اهل دو هغه زنانه ته د پیسې نه کېږي هغه څه قسم ضرورت نشته چې بنظیر دفتر ته سي. بله خبره ده چې کله نه چې د پی ټی آی ګورنمنټ تیر شو او د بل ګورنمنټ راغی نو په داسې څه چینجینګ وشو چې پاشه یوه خبره دغه ده چې مخکې خو دی چې ښځینه خاوند پاسپورټ و یا یې ګاډه په نوم باندې و یا یې په میاشت په موبایل باندې په 1000 نه زیات بیلنس خرج کوو نو هغې زنانه ته د پیسې د بنظیر کفالت پروګرام طرف نه نه کېدلی یعنی او نه اهل وه. هغه ښځینه دا داسې وکړي چې خپل شناختی کارت دا 8171 ته سینډ کړي هغې نه واپسي یو میسیج ورته راشي چې تو اهلیت په باره شوی میش جانچ پړتال کوي جانچ پړتال مکمل کولو نه بعد وی تو ته میش بیا دوباره میسیج کوي چې ته اهل یې او که نه اهل یې. نو هغې تقریبا 3 مهینې نه اونسه 6 مهینې راسه ټایم ده دا د انتظار ورته وکړي یا نه اهل شي او یا اهل شي. امید ده ناظرین چې ویډیو مې خوښه شوې او په اخره شي زه صرف یو گزارش کوم چې په دا ویډیو باندې که تاسې پی شوي نه وسته دا ویډیو دوام ځلې بیا وغږئ زونینه په باندې پی کړئ چې بیا بار بار د چا نه پاتې نه کوئ او د تکلیف نه تاسې باج شئ او هغې نه بعده تاسې چې کوم یو روند دوستان وي هغې سره د همیش خبرې شیر کړئ چې هغې ته پته ولګېږي او هغه فایده ځنې واخلي. دې سره د خپل ریکارډینګ وخت اختتام پذیر کوم. په لوی الله مې سپارم. پاکستان زنده باد.